بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شیرپور کیمرامین دا سیاست خان د دا مخال ز په کړیور کې موجود یم. د چرته کباب چې په ټوله 400 کې نه په پښتونخوا کې مشهور دي. د لرو پرتو سیمو نه خلک راځي. خو کتونکو دین اخوا چې کم دنو کالج هم دی دا دلته کې دا مین شارع ده او دلته کې دا ټرن دی. دلته کې څومره ګاډي راځي نو انتخابي تکلیف پې دی خلکو ته. په دې موړ کې یو شمېر حادثو شوې د دې کړیور کلي د دې نږدو کورونو. دا اسکول دی. د سکول ماشومان دا وګورئ جی دا د سکول ماشومان چې دا راځي نو دوی د خطره وي ډېر ماشومان یول. په دا مدرسه ده. په دې مدرسه کې څه 200 پورې ماشومان چې کم دي سبق وایي. مازدیګر کې چې کله دا ماشومان راځي نو دې پلارانو سره غم وي. مدرسه او سکول د سړک نه غاړه دي کلي دې غاړه دي. نو دا حادثې ښکار کېږي او دا وګورئ جی دا اوس سره حادثه چې کوم وشوله دا ټرک ولاړ دی. دا ټرک تېرېده او دا موټر چې کم دی نو دا دې سره وجنګېده. دا موټر دې سره وجنګېده. الله خیر کړی دی جوبل پکې دي خو داسې نقصان نور نه دی شوی. د ټولو خبرو مقصد مې دا دی چې دې ځای ته موږ رالو او دا حادثه چې کومه ده دا یو وړه حادثه ده خو دې نه غټې غټې حادثې په دې ځای کې وشولې چې کوم ځای کې د بریکر ضرورت دی هلته بریکر نه ورکوي او چې چلته د بریکر ضرورت نشته دی نو هلته د انتظامیه بریکر ورکوي. دلته کې به راشي پبلک هیلث والا ایریګیشن والا او ورسره چې کوم دی پولیس او بس وي سړک خالي کې. نو دلته کې چې دا ګاډو والا تېرېږي خو د شپې وي او خو د ورځې راشه مشره څه وی دې ځای باره کې. او بله یو خبره کومه چې دې کلي کوتاهي هم پکې شته. دلته بایپاس جوړېده د دې کلي خلکو چې کوم دی نو هغه بایپاس بند کړ نو نن چې کوم دی نو دې خلکو ته دا مسایل چې کوم دی هغه مخې ته دي. تاسو چېرته دې بریکر لپاره درخواست نه ورکړي ورکړی موږ درخواست د بریکر جوړ کړو خاص جماعت سره پیسې شو تنګي په خپل راغو بس چاریه وا شروانه کړ اداره جندي پول لپاره دی دې لپاره نه دی. دا خبرې کوم تکلیفونه دي دلته؟ دا تکلیف چې مرګ چې راوړو ته مازیګر کې ستاره شته په خپل پته ودی موږ وته ولاړو ډنګ په لاس والم د قسم منی کړی د دې مخم غرغورو د دې مخم غرغورو والله که هر وخت دا خطر هر وخت چې کوم ماشوم رامنه کې اکثر دې کې گاډي وي دا غنو کم دین او ډیر قتلونه شو. زمونږ ما والد صاحب وسار وختي چې کم دی پشپک پګدي مې بجې باندې دونه ګاډي تیزه سره زی چې هغه چې کم دلته شهید شو ګاډي وو وفات شو. دا تقریبا یو نیم کال دا غم شو او دا ټول مسلې راځي د ماشومان اکثر د موټرسایکل والا دا دغه ولدونه سپیډ سره راځي انتهایی سپیډ سره مونږ وتاوي او درېګه د ماشومان دا رواني هغوی دلته سره ودرېږي نه ولې چې بریکر نشته هغوی په خپل ځي مونږ چې چاته او درېګه نه هغوی د ودرېدو بالکل کوشش نه کوي. په موږ د پاس اکثر ګاډي راوړي سو پیرې چې کوم نه مونږ ته ولاړو زموږ په خوا کې ماشوم راشي وای په ګاډي باندې نو مونږ غریانو چې خره دا به مونږ څه کوو نو ډېر زیات تکلیف دي د مونږ د خلکو ته خوا کې نږدې کورونه دي ورسره راټولو چې کوم ماشوم راځي نو دلته والي کېږي د بار نه هغه ته ماشوم راځي نو والي کېږي. څه وجه دا د دې بریکر وجه تا به کې پلار بیله اما به کې پلار لاړ به یم نو دا غیر پس بیا تاسو درخواست ورکړئ نو مونږ خو دلته چاله درخواست ورکوو چې مونږ څوک چې کوم دی مني نه چې کوم مونږ څوک आवाज اوري زموږ د आवाज لپاره څوک هم نشته. کتونکو دا خو یو ساده خبره ده. دومره خطرناک سړک دی چې پکې لږ شانتې ودرېدی نه شي خو پکې ودرېږي نه خواته وګورئ دا را روان دی دا ګاډي ودرېده دا روډ اوس بند شو دې ځای ته وګورئ دا او دې ځای باندې خدای دا رقم کړی چې دې ځای د کباب ډېر مشهور دي د لرو پرتو سیمو نه خلک راځي. نه هغه یو بېله خبره ده. دلته کې چې کم دی نو دا سکول دی هلته کې مدرسه ده. دا وګورئ جي دا دغه ټرک ولاړ دی لا انتظامیه څوک راغلي دي نه هغه ریسکیو دلته کې شته دي نه دلته کې انتظامیه شته دي. ټرک په مین روډ باندې ولاړ دی روډ بند دی خلکو ته تکلیف دی او د دې مسلې سره چې کوم دی دا ډېره لویه مسله ده. نو دې طرف ته چې کومه ده پاملرنه پکار ده او د دې خلکو دا دیرینه مسله چې کوم دی انتظامي له د دې ځای ناظمینو له په دې احتجاج وکړي. استاد ته هم چې په دې احتجاج وکړي مدرسې استاد ته هم چې په دې احتجاج وکړي. دې کې د ماشومانو مفاد دی د هغوی ژوند دی پکې چې په کوم ځای باندې احتجاج پکاري په هغه ځای هم خلک خاموشه دي. او چې اوس ما دا خال وکړه بلکې موږ په دې لار ځو دا خطره موږ محسوسوو دا نه چې موږ دا خطره نه محسوسوو خو دونه ټرافیک دی پیدا وګورئ په دې باندې دا غټ غټ خلک او دا ګاډي چې کوم دی دا تنګي تحصیل دی قچری دی دا د سپیان پیزي سیګان پیزي په بقو ورته ګوري او اخوا په ډیم دی د ډیم نه چې کوم دی نو ډېر وی آی پي
مومنټس په دې لار باندې کېږي. نو زه ضلعي انتظامیې ته وایم چې په لومبني فرصت کې د کڼېور دې لویه مسلې ته دا ډېره لویه مسله ده دې ته پاملرنه وکړي او دا مسله هم دې خلکو ځان ته جوړه کړې ده. بیا وایم چې دلته بایپاس جوړېده خو به دې خلکو هغه بایپاس بند کړ نن د دغه تکلیف سره چې کوم دا خلک مخکې